المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدقت يا رب العالمين. ألا يا أيها الساقي إدر كاسا ونار منها. ألا يا أيها الساقي إدر كاسا وناولها يعش كاسا نمود والولي أفتاد مشكلها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزتمندو یا الله رب العزت عظیم احسان دی چې ما او تاسو مسلمانان پیدا کړي. الحمدلله بیا پر ځمکه باندې دا ورځ مدار کوي ګرځي راګرځي په اسلامي تاریخ کې دا لومړنۍ میاشت محرم ورته ویل شي، محرم الحرام. او د دې میاشتې سره بلا واقعات دا تړلي دي او وابسته‌وي ورسره. خو بنیادي خبره چې کومه ده هغه خو دا ده یو چې د الله قانون دا خوځي ده. الله وی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. الله وی چې کله الله د ازمکه او اسمان پیدا کړی دی بس د 12 میاشتې او با سلور د دین عزتمن دی او محرم دی وغیرہ. خیر بلند زمان کما موجود هغه په اسلامي د نن دور په تاریخ باندې الله وی او یقینا د الله په نسبت باندې الله ته ورا دا مذهب د اسلام دی، لار د اسلام دا او دین چې دا د اسلام او په ټولو دینونو کې اعلی دی او تر اوسه پورې صحیح سلامت او در قیامت تر سبا پورې به ان شاء الله د کشانوي هغه اسلام دی. الحمدلله او زما او ستا ایمان. اوس عزتمندو یو دور چې په ټوله ځمکه باندې یو مسلمانو هغه زمونږ استاد ښکلی پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د هغوی سره خپلې بیبي یارانو صحابه او هغوی ایمان راوړو. اقوال پکې مختلف و د روایتونو کې هجرت کېده نو 120 کسان نازیاتو خماتی یو روایت نه بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړو نو د حافظ عمادالدین ابن کثیر رحمه الله پرای سره هغه وایي چې 1,000 صحابه کرام دا په دنیا کې موجودو د 30 کاله مهنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مهنت کړو. دومره کسان دا صحابه کرام دا موجودو دا مسلمانانو او داسې مسلمانانو چې الله د هغې متعلق فرمایي که تاسو ایمان راوړئ نو د دې په شان راوړئ. دا معیار حق دی ستاسو لپاره. بیا خلافتونه حکومتونه خلافت راشده وچلېدو، بیا چې دی نو مثال په طور خلافت امیه وغیره
خو په هیڅ دور کې د دویم حکومت گنجائش په اسلام کې نشته تر څو چې یو حکومت خلک کارو کولی شي. نو تقریبا 550 هجری کې که تاسو تاریخ وکړه تو خوا او شا په دې کې لومبنۍ دا خلافت دا وګرځولې لومبنۍ چې د دویم حکومت جوړ شي او دا مغلیه چې کوم دی یعنی هندوستان دلته تر افغانستان پورې دا ایران پورې دا ځان له حکومت شي البته ترکو ځان له حکومت ولای خلافت باندې دي تاسو نه وی دی اړ تاسو نه وی ځکه مقصد د دواړو یو مغولو کې لوی خلک هم تیر شوي ځنې پکې داسې چې نقصانات هم ډېر کړي خو بیا من جمله د دې وخت دا بادشاهانو نه خو بیا دغه حکومتونو شو مثال څه خو په داسې چې ورپسې بسالې په تاریخ د اسلام باندې دا نننه دا میاشم چونکې د تاریخ سره تعلق ساتي دا 1415 کال د رسول 15 کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت روان دا 1445 سال داخل شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی معظمین چې مدینه منوره ته هجرت کړي نو دا 1445 سال یا ساته ها دا بیا سال او دا شروع شو پکار دا چې مسلمان د څنګه دا یا چې دا جنوري دا فروری دا مارچ اپریل جون جولای دا اگست ستمبر دا اکتوبر دا وغیرہ نو چې د تدام یادی چې دا محرم دی سفر دی ربیع الاول دی ربیع الثانی دی جمادی الاولی دی جمادی الثانیه دی رجب دی شعبان وغیرہ چې دا مرته یادی د مسلمانۍ تقاضا خیر نو دا اسلامی تاریخ باندې د ما چې درداس یو حاکوي سر کې او ترنن دوره پورې کته په اسلامی تاریخ باندې بابا نظر واچي نو تا تبا په اسلامی تاریخ کې په هیڅ یو دور کې دومره مسلمانان ښکارا نشي لکه په نن دور کې چې څومره دي الحمدلله مسلمانان زیات یو خلافت عثمانیه چې مات شو نو تقریبا د 40 نه 45 پورې ممالک د یو خلافت عثمانیه نه جوړ نو د ټولو نه مسلمانان په دې دور کې یعنی مسلمانان زیات دي او اکثریت کې خډیر دي حکومتونه هم زیات خډیر حکومتونه د مسلمانانو په مغه د ځمکه بهترین ځایونه دا د مسلمانانو سره د مسلمانانو ملکونه کدا ته په نقشه نظر واچو نو دا اکثریت داسې منځ کې دي او چې کوم سړی په منځ وي کنه نو دې د لارې ښې بندول شي نو هوایي هم او زمینی هم مسلمانانو ملکونو ته اسانه ده په منزله د کافرانو د ملکونو بیا د مسلمانانو چې کوم ملکونه دي کویله چې دا اکثریت او سره زر سپین زر د دې قانون زیات تر دا د مسلمانانو په ملکونو کې ربړ چې دی دا اکثریت د مسلمانانو په ملکونو کې بیا دغه شان چې ورپسې راشي کاکا نو تقریبا د ټولې دنیا 19% تیل چې دا صرف سعودي ورکوي یعنی دا سی وایا چې د دنیا 15% تیل تقریبا دا سعودي عرب سره هغه ورکوي ټولې دنیا بیا چې روس دا کوم یعنی دا تقسیم دا بر اعظم چې تو کې روس چې په کوم سین باندې راتېریږي او بهیر روم ته یو خوا بل خوا نو هغه په ترکی باندې راځي او ترکی چې دا اسلامي ملک دکه شان باب المندب دا په اسلامي ملکونو کې دی که اسلامي ملکونه باب المندب بند کی نو تقریبا د 2 ورځو یا د 2-3 ورځو بحري سفر دا به 2 میاشتو ته ورسي بیا به د دنیا نه چکر لګوي نو خلک دا غځې ته راځي تقریبا نهر سویز چې ورته د دنیا کونجي ویل شي هغه په اسلامي ملکونو کې چې د دنیا کونجي ورته دا په اسلامي ملکونو کې
خیر داسې تاریخ ورپسې دوړه که نو داسې بلا څیزونه دا خو درته ماسې یو دغه ته وښودل بیا یې ته وګوره او تاسو به د امید د زمانه ښه پوهېږئ. نو د دنیا بهترین فوجونه چې دا د اسلامي ملکونو دي، ځکه دا داسې فوج دی چې دا په یخ علاقه کې هم جنګېږي او دا په ګرمه کې هم جنګېږي، دا په هر حالت کې جنګېږي. بل مسلمان سره یو ډیګري دا دی وایي که زه مړ شم نو مخوا شهادت دی، او دی خو هم چې د ژوند نو مطلب دا ده دا په ډاډه پې ورسي. نو بهترین فوج هم د سره دی، بهترین څیزونه هم د سره دي، بلکې یعنی که بس حساب ته ولګې چې درته رالنګ په هغې ځان له بلا موضوع ده، تاریخ وګوره بیا به درته پته وي، یا داسې ورپسې تحقیقات د اسلامي دغه وګورئ، د دنیا وګورئ نن سبا کېږي. دا ټول بهترین څیزونه د مسلمان سره دي، خو چېرته ما درته ووي د تاریخ د سر نه یې راواله د عالم نه چېرته مسلمانان دومره زیات نه وو لکه نن دور کې چې مسلمانان زیات دي. چرته مسلمانان دومره قوت کې نه وو لکه نن دور چې څومره قوت کې دي. چرته د سره دومره بهترین څیزونه نه وو لکه نن دور کې چې څومره د سره د ټولو نه لویه دا نږدې چې لا که لرې ستاسو تاریخ باندې نظر کار نه کوي، د قرای کرم دا لار چې واخلې زمونږ ده او د چین نه یې والې دا به داسې پاس کېږي، مثال په طور په پاکستان او افغانستان باندې یا په دې نورو باندې ورتېر شي، یا د هغې طرفه چې روس راځي په دې باندې، نو چې صرف خپل ملک ته حساب وکړي چې دا پې کم ځای نه کم ځای ته رسي، بیا داسې نورو خطو باندې نظر کوو چې کامیابه شي او څوک یې پرېږي کامیاب. خیر نو دا درته صرف ویم چې د اسلامي ملکونه په هر دور په هر لحاظ سره په دې دور کې د دنیا په بهترینه خطه باندې پراته دي، د دنیا بهترین فوج ورسره دی، د دنیا بهترین سامان چې هغه دنیا نن سبا استعمالوي، په هر څیز کې د هغې ضرورت یا د مسلمان سره دی. خو سره د دې په تاریخ نظر واچوه، په نن دور کې چې مسلمان څومره وال خوري، په تاریخ کې مسلمان دومره وال چېرته نه دي خوړلی. سره د دې چې دا دومره هر څه د سره موجود دي، خو په تاریخ نظر واچوه، په نن دور کې د دې دومره څیزونو باوجود مسلمان چې څومره کمزوري دي، نو مخکې دومره کمزوري نه و، مخکې دومره کمزوري نه و. په ټوله دنیا کې په ظاهري طور پناهي ځان نه خبر دا خو د شیطان توب د چا سر به یو ملک ولاري، بل سر به بلي، بل سر به بلي. په ټوله دنیا کې په ظاهري طور د یهودیانو یو ریاست دی، څوک ورته سترګې هم نشي برندولی. مضبوط ریاست اخوا د خوا ځان نه خبره ده، خو مضبوط ریاست په ټوله دنیا کې د هندوانو یو دی، صرف څوک ورته څه نشي ویلی. خو چې چېرته جګړه ده وال ټکول دی، هغه د مسلمانانو په ملکونو کې دي او والم دی خوري. یعنی یو یهودي ریاست چې د 14% نه شروع شوی تقریبا 45% ته ورپسې روان دي چې څو ته ورسېد، والله بیا هم ما نږدې دور کې نه کتلې، دا یو یهودي ریاست او دومره ګیر چاپېره صرف عام مسلمانان لا پرېږده، عرب پې دومره زیات دي که صرف متیاز وکړي هغې به پکې ختم شي، خو یو یهودي ریاست ته څوک څه نشي. 14 ممالک دي او چې مجموعي سفارتي طور په اقوام متحده کې د هغې د مندوبین یا یو څه بل څه ډول تقریبا 19 د هغې کسان جوړېږي، دا صرف د عربو درته یادو. بیا زمونږ د خطو ورسره راواله، خو هلته مسلمان والی شي او مسلمان څه نشي ویلی، صرف اواز هم نشي اوچتولی، صرف اواز په هر لحاظ سره مضبوط. نو بابا خبره سره په هر لحاظ سره مونږ ښیو، په هر لحاظ سره مونږ، بلکې د مذهب په اعتبار سره بیا ولې خبره څه ده؟ دا ځکه د دنیا په بهترینه خطه پروت دی، بهترین څیزونه یې در سره او د مخکې نه زیات وال خوري. بلکې بله درته ویم په نن دور کې په بل شي نظر وکړه، په بل شي ستا بهترین کاروباري سړی هغه زور کوي د اسلامي ملکونو نه د کافرانو.
بهترین چې په کاروبار برابر سړی ادا کوشش کوي چې د خپل ملک نه اگر کدنه ته پیدا رسیدي چې د خپل ملک ته پلته وو خو زه د زور کوم یورپی ممالکو ستا قابل ترین کسان د دنیا د ملکونو هغه زور لګي چې هغه یورپ ممالکو ته لاړ شي او ځان له مستقبل جوړ نو ستا سرمایه ستا نوجوان هغه ته خرچ کېږي ستا پیسه ستا ده بادشاهي پې هغه کوي ستا هر ستا دي او لاس کې د هغه دي او بلکې ته داسې په منزله ده دی چې داسې چې د دنیا په خطه کې ته پروت خو اوس ته داسې پروت چې ته په خپل مرکزي ځایونو باندې خپل کنټرول نشي ساتلی بغیر د بل د اجازه حتی الله دې خیر وکړي الله دې خیر بیا ته وګوره ستا د تعلیم په مټ کې چې مثال په طور دا به ووایي چې نن سبا پاکستان مضبوط ملک دی ځکه ایټمي دی دا دی موږ چې څومره د کال بجټ وباسو د تعلیم په حساب سره ستا د ملک نه میشن سکولونه یا مختلف دا چې موږ ورله وایي دا غټې غټې دغه دي د دې ویښونه بیا وګوره چې دا کم ځای سره ټچ دي دا غټ چې کوم غټ سکولونه په غټه سره دا نه دا زنګ د غریبانان دا چې کوم دا هغه ته وګوره هغې جړې کوم ځای دي او ستا هغه د ټول کال بجټ برابر پیسې هغې د یو څو میاشتو په حساب ستا د ملک وباسي ویې ګوره خیر تحقیق دا نن سبا څه پټې شی نه در شي ته تحقیق کولی شي کتې ویې ګوره ستا د ټول کال بجټ هغه ستا نه بهر ملکونه د یو څو میاشتو په حساب باندې د ټول کال بجټ هغه تعلیمي هغې وباسي خپلې پیسې دومره بابا وجه څه ده وجه څه ده نقصان دا دی چې هغه زمانه کې هغه مسلمانو هغه سره د کمزورۍ دوه سوپر طاقتونو سره هرکل روم او کسرای روم سره جنگي دا کسرا د ایران والا سره جنگېدو سره د دې ټولې دنیا ته مهامه خو بیا ورپسې رستم راځه اگر چې مسلمانان به کمزور وي لیکن باطل دې سر نه ښکته کړی قرآن سره وابسته د دین سره وابسته نو هغې دومره د کمزورتیا حالت ته نه راغلی لکه نن دور کې چې ما او تاسو څومره کمزور بنیادی مسله دا ده چې د قرآن نه لري یو صحابي په بغداد کې لا پوره عراق هم نه دی قبضه شوی یو کس هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق خبره وکړه هغه لاس راتاو کو په خولې سوک ورکړه نو وینې شوه غالبا عبدالله ابن عمر یا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې دا ته پته نشته دا و ذمي کافر دی زمونږ ذمواری کې دی موږ له ټکس راکوي هغه ورله وایي دی ما له ټکس دی له نه راکوي چې دی زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق خبره وکړي نن ته په ایمان ووایه کل عام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کېږي که نه ته تسویل نشو قرآن کل عام کېږي ولې هغه ته پته ربوي قرآن وایي جواري مه کوه او دا مسلمان جواري کوي قرآن ورته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپله رشته مضبوطه کا دی نه مضبوطه قرآن ورته وایي یا لکه سود مه کوه دی وایي زه کوم قرآن ورته وایي غلا مه کوه مسلمان وایي زه کومه مسلمان تا قرآن وایي رشوت مه خوره دی وایي زه خورم کله چې لومبنې امریکې ووی دعوی وکړه چې موږ مطلب د خلایي جهاد ورته وی یا یو څه بل څه موږ په دغه باندې په سپوږمۍ خپې کېښودې نو د هغې د یو محقق نه چا تپوس وکړو لیکوال نه وی تاسو خو چې ډېره غټه مرتبه حاصله کړه یعنی یو مقام ته ورسېدی او دا د دنیایي لحاظ سره یو لوی کار دی تاسو دعوه لرئ داسې څه کمې شته چې هغه تاسو محسوسوئ چې او داسې څه کمې شته چې تاسو محسوسوئ چې او موږ خو دومره دنیایي لحاظ سره بره لاړو خو موږ ورسره دا چې یو غټ کمې دی نو هغه پروفیسر ورته ووایي یا یو لوی کمې دی کمې څه دی
وی من اخلاقی طور په لاندې روان، اخلاقی طور په لاندې روان. یا تاسو دا زنا دا دغه ته وګورئ رجحانات سره د دې چې اکثریت ممالکو کې د یورپ هغې کې قانوني طور د همجنس پرستۍ زنا د سړي هلک سره خو هسې هغه خو اجازت دی هغه باب الرضا کې راځي، هغه وایي رضا چې جب میاں بیوی راځي تو کیا کرے گا قاضي، هغه هسې رضا را. خو د همجنس پرستۍ د هلک سره او د زنانه یعنی د هغې اجازت دی قانوني طور، خو د ټولو نه زیات زنا بجبر د هغې کیسونه هم په یورپ ممالکو کې راځي، حالانکې قانوني طور ورته اجازت. نو اخلاقی طور هغه دومره لاندې روان دي او موږ د هغې په نقش قدم باندې یې پسې روان دي. ځکه اسباب یې ډېر دي. ما درته وي یو خو دا دی چې موږ د قرآن نه لري او بیا سیاسي طور هغې څو څیزونه رامخته کوي، یا تعالی ظاهري د تعلیم په شکل کې. نو ما تا ته وایي چې ستا د ټول کال بجټ په څونه وخت کې وباسي، بل پیسه ورسره لګوي په غټ حساب. ځکه کافر ته پته ده دا ټرای هغې کړې ده، یو پیره دا کوشش هغې یو پیره کړې دی چې د مسلمان د ویښ نه ختم کړي. د صلیبي جنګونو په رنګ کې ټولو سره د پادریانو فوق وغیره هغې سربراهي کوله. نن سبا ته اصل کې مونږ ګورو نه مسلمانان په دې اړخ باندې کمزوري. نن سبا خلکو ته جنګونه یو څه بل څه جنګ معاشي روان دی، خو روان په مذهبي نقشه دی. دا یاد وساتئ، که عیسائی جنګ کوي هغه به هم رهنمایي علي مهامخ به بل څوک وي، خو شاته پشپناهي نقشه به بل څوک وي. یهودي جګړه کوي شاته مذهبي جنګ روان دی، خو په ظاهره باندې چې دی هغه بل څه نو دا دی د صلاح الدین ایوبی په شکل کې هغه به ولوي، هغه به هلکه دې سره جنګېده. په مصر کې فاطمي حکومت د تاسو چې جامعة الازهر نوم ورې دا بنیادي طور شیعهګانو جوړه کړې وه. بیا جوهر یو وزیر هغه جوړه کړې وه. هغه صلاح الدین ایوبي به ورته هلکه چې دې خوا به په هغې باندې حمله کوله، ښاغلی د شیعهګانو کوله. ورته ظاهرا خو ځان د مسلمانان وایه زه هغې سره جنګېږم، تاسو په ما حمله کوئ. ظاهرا خو وایه که یې نه که نه، ولې جنګېږئ ما سره؟ خیر بیت المقدس یې ونیسو، ورته یې راځئ او ستاسو نمبر دی چې پتا شروع کوم. نو بس مصر یې ونیسو چې هغه یې نیسلې وساتلو. بیا یې دا مدرسه هم روانوله. مسلمانانو ورته چې مدرسه څه روانه، خو بس د هغې اوس دا مسلمانانو نوم ورکړه، بس کیسه ختمه، تعلیمي پکې ده، ډانچه پکې اسلامي. خیر خبره مې درته دې پورې کوله چې موږ هغې په دغه هر میدان کې هغه ته پته ده چې زه دله ډایرکټ په مقابلې نشم ورتلی. نو دا یو جومات دی، دې کې هر کس خپل کردار ادا کوي. که ته مسلمان یو خپل کردار پکې نه ادا کوې، ته څوک دین طرف ته نه راولې، ته دا دین لاره نه ښې، ته قرآن نه ښې، ته حدیث نه ښې، ته خلک په مسلمانۍ نه پاخې، نو دې کې به بل کس خپل کار کوي. کار به کوي، ظاهرا دې نه کوي، د میډیا په ترو به کوي، د پیسو په دغه به کوي، په بل څه به کوي. دا دنیا کې دا د ازدادو مجموعه ده، هر کس به خپل کار کوي. دا زړه دا ځای د محبت دی، یا به د الله محبت راولي یا به د بل چا راولي. نو دقه شان دا دنیا ته ما درله ووي د ټولو نه بهترین ځایونه موږ سره، د ټولو نه چې دی پاورفل په هر حساب سره موږ یو، خو بیا مو وهل موږ خورو. د هغې بنیادي اسباب داري د خپل مذهب نه ناخبره یو، د قرآن نه ناخبره یو، قرآن ته ځان نه نږدې کړو او ټول مذهب هم راغونډ کړی دی یو څو رسمونو رواجونو ته. ټول قرآن هم راغشتی دی، یا د روغې په موقع رالو بیا اگر چې ورلو عمل پې نه کوو، او یا چې دی نو بس یو بل لکه قسمه قرآن در پسې راوالم. نو دا قرآن خدای شته که په ده کار وکړي؟ قرآن خو په هغه چا کار کوي چې هغه کې اسلامي چې یو کس ټول عمر مون نه کوي، یو کس ټول عمر قرآن ته نږدې کېږي نه، نو تی ورپسې راواله کړه. نو دا موږ یو څو نه بابا چې په دې شریعت ځان بوی کو، اسباب یې ولټو، هر بند یې ولټو چې بابا موږ خو اوس کمزوري نه یو،
اوس خیو په هر لحاظ سره بیا موهل کړو هغه چې موږ کمزور یو ماذا لوي د یو نه را سټارټ شو 140 ته ورسېده 140 نه 1400 دا 1,14,000 ته ورسېده د هغې نه ورپسې 650 کې دویم حکومت قایم شو بیا داسې راځه نو چې په هر لحاظ سره موږ کم ښه یو بیا ولې وهل خورو په دغه اسبابو باندې موږ مسلمانان یو الحمدلله چې کینو بهی دې کې زه څونه کردار ادا کولی شم چې بهی هر کس دا نه ده چې د اور په مړکولو کې ته خپل کردار ادا کړه تو تکر کې پکې خپل دی نه پکې خپل کردار ادا کړه بابا کینا بهی سوچ وکړه ما اوسه پورې مونځ نه کوو نن نه پس به مونځ ما اوسه پورې قرآن نه وي نن نه پس به قرآن تلاوت کوم اوسه پورې رسمونو رواجونو پسې تلم اوس به ځان په قرآن او په حدیث پویم ځان نه به خبرم نو که موږ چېرته په دې باندې لږ سوچ شروع کړو کارم شروع کړو نو هغه وخت لرې نه دی انشاءالله العزیز چې الله رب العزت به زموږ اتحاد او اتفاق برابر کړي لومبنی پوړی چې دغه برابر شي بیا به ورپسې انشاءالله زموږ نظام موږ کې به انقلاب بیا په خپله راځي او که زه ویم چې دا د ده کار دی ته وایې د ملا کار دی هغوی د تبلیغي کار دی هغوی د پیر کار دی بل وایي د بل کار دی بل وایي د بل کار دی نو بس زه به دا ته درولم ته بل ته ولیا به بل ته ولیا بس کیسه به دکه شان رس کله یوم بدتر حدیث کې راځي هر ورځ به د بلې نه خراب راځي مهرباني وکړو هر بنده په دې باندې سوچ وکړو چې زما څه ذمهواري ده زما د کشر څه ذمهواري ده زما د قام څه ذمهواري ده د دې کلي څه ذمهواري ده د جومات څه ذمهواري ده الله دې راله توفیق راکړي خدای تعالی